نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بعض خلق دا خبره کوي چې په جلالین شریف و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات د دې آیت د لاندې امام سیوطی رحمت الله علیه تفسیر کوي چې الله تبارک وتعالى نبی ابراهیم علیه السلام په کوم خبر ازمایلو. هغه وایي چې کوم دې او څو خبرې ته الله تبارک وتعالى خو دلې وي چې دا پوره کو پایو ته امر کړو. یو پای کې قص الشارب دی چې دا ته الله تبارک وتعالى امر کړو. ندی مبارکه کلمات پوره کړل او په قص الشارب باندې بیا 14 نمبر حاشیه لګیدلې ده په تفسیر جلالین کې د دقه آیت کریمه دلان دي او فقہی کې ویلي دي چې تقصیر الشارب چې کوم دی دا سنت دی، یعنی واړه کول هغه د بریتو سنت دی، خو فحلقه بدعتنا او خرول څه شي دي بدعت دي. په خبره پوه شئ که حلق اللحیه لکه څنګه چې د ګیری خرول وای بدعت دي، د قرنګي د بریتانو خرولم څه شي دي بدعت دي. نو اوس اعتراض دار راځي زم طالب العلم باندې دا اعتراض چا کړو چې تاسو سیفی حضرات بریتان خریي، نو بریت خرول خو څه شي دي بدعت ده، نو تاسو بدعت کارولې کوي. په دې خبره باندې پوه شئ. نو جواب دا غي دا دی چې بریت خرول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فنیز د صاحبینو فنیز باندې دا بدعت نه دی بلکې دا سنت دی. او په تاوالم ګری کې لیکلي وسته حواله جات در کوم چې واړه کول د بریتو دا حسن دی او خرول احسن دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فنیز باندې او د صاحبینو فنیز باندې. او دغه روایت امام طحاوی رحم الله په خپل کتاب معانی الاثار کې ذکر کړی. نو کته چې دلته لیکلي دي نور دلته چې لیکلي دي د دې محشفه لګي چې دا څوک دی، نو کدا د ساوی حاشیه نو ساوی مالکی دی، او که چرته دا د بل یو چا حاشیه نو دا خو حنفی بنئ. که حنفی دي څه خبره سم کوي فقہ حنفی او حواله توضیح درو. لہذا دا نور ائمه په نسبت باندې چې کوم دی دا مذهب دی چې ورته بدعت وي. او امام مالک رحمت الله علیه کې روایت ته مسلی راغله چې دا مسله د برید خري، ولهذا دا غي خپل مسیر او خپل دلیل او خپل مذهب او زموږ لپاره خپل مذهب. کله چې هر یو مسله مونږه چې کومه د امام شافعي رحمت الله علیه مسلک ته پسیزو او غي وتعال ته کې ناروا ویلي، نبی فقہ حنفی کتاب بیا څه پاتې شو، بیا رپول دینه مانځ کې کوا کنه، بیا من بالجهر مانځ کې کوا کنه، بیا قرات خلف الامام مانځ کې کوا کنه. ولې دا ټول مسائل چې کوم د امام شافعي رحمت الله علیه پنځ باندې واجب دي ضروری دي کې وي. او زما استاد پنځ باندې چې کوم دي نو منسوخ شوی دي موږ دا ندي په کار رپول دینه او من بالجهر چې کوم دي حدیث پکې دي راغلي صحیح حدیث پکې نشته دیګا او قرات خلف الامام چې کوم موږ هم نه په کار. ولهدا زموږ خپل دلایل دي، دا خپل دلایل دي. نو دا غرانګي فحلق او حلق الشارب باندې برید خرول باندې دا خپل یو رای ده او زموږ خپل رای ده. نغي ورته کچا ورته بدعت ویلي دي، چا ورته بدعت ویلي دي، نو هغه سره بخپل څه دلیلی په هغه بنیاد. خو زموږ د فقه حنفي او دا اعتراض کول کې سړی هم چې تا ته چا اعتراض کړی دی دا حنفي دی. په خبره پیښ نو حنفي لره خو د حنفي قول پیش کول پکار دي کنه. او دویم جواب د تدا کوم چې په دقه حاشیه کې حواله ورکړی د پر رد المحتار باندې على قوله وقيل سنه، بیا تورس شامی کې حواله راوړو دی وی چې قيل سنه مشى عليه في المنتقى، وملتقى كم دقه عبارت ده، وعباره المجتفى بعد رمز للتحاوي او بين عبارت مجتبى را ورله شغي اشاره ورکړي قول امام التحاوي رحمت الله عليه چې امام تحاوي وی حلقه سنه ونسبه الى ابي حنيفه وصاحبيه. امام تحاوی رحمت الله فرمای چې برید خرول دا سنت دي او دا قول منسوبه کړی دی امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی او صاحبانو تعالی. او دغه بیا چې کوم د فشامی کوم دا قول شته، دغه قول چې کوم د بیا په چا کې شته په عالمگیری کې شته، دغه فقہ علم ظاهر بای کې شته، نورم بلا شه دلایل دي. او موقع مناسبت په دغه کتابونو ته ذکر کوم. او دې حاشیه دویم جواب دا شو چې دغه حاشیه کې دنه هم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول نقل کړی چې هغه ته سنت ویلي دی برید خرول تا. نو د حنفی د قاره خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دلیل دی. کده شافعی چې بیا ټیک دی هغه شوافع ته وړه بیا هغه قول ذکر کوو. کته حنفی ای معترضه نو بیا ته د شوافع مسلک نه مسله ذکر کوي او حنفی مسلک په فریدین داسته علم دی. ما تم طالب غری دوران کې چې کله په اولاد درجه کې ومه یو مولوی سه ما تم ویلو ژوندې نو مغستل مناسب نه ګڼم، وسم ژوندې دی ودا سیفیان برید خرید بدعت دی. په هغه وخت کې زه سیفی شوی هم د خاص نه ومه، بیعت می کړو خو د قصو په صورت ډیر پته نه و.
نو مې لکه رښتیا خبره دی وکړه کنه دا خو رښتیا بدعتيان نعوذ بالله مې بدعت کوي او بیا چې من کله مخ کې رالو د خپل مشایخ سره مکینه ناس تاسو ته وشوله او د دې خبرو مبرو باندې اولاد درجه بس طالب اولاد ورزيني نو زما ځین کې خبره وا نو بیا غزين زما خبره ورو د علم پر اتلو د وخت دوه باندې او تله او بدقه حاشیه کې دنه د سنت قول امام مفت نقل کړي دي خو معترض کو کل اعمای د خورونو لاندې امام مفت رحمت الله علیه دا قول نه لیدا چې امام مفت سنت هم ویلي دي او ته بره حلق ته وی چې دا حلق بدعت او لاندې سنت ته نه ګوري نو دا دغه چې کوم دی قولو دغه علم او دغه انصاف نن سبا دا خبري خلک دي نو دې اړه باندې مختصر جلالین شریف د حاشیه مختصر شانته توضیح ولا اوس په دې سلسله کې موږ یو بل کتاب ذکر کوو چې هغه فقه علی مذاهب اربعه د دې صفحه ده 41 او جلد دریم او دویم دریم جلد او په دویم جلد کې چې کومه 41 صفحه ده دی وی وتسن المبالغه في قص الشارب او وی مسنون دا سنت ته مبالغه کول په واړه کولو د بریتو کې حتی یوازي الحرف الاعلى من شفه العليا تر دې چې برابر شي دا وختان ستا دا غبره شونډې د غیر سرمنې سره بالکل کچکی وقال بعده ان السنه حلق الشارب او بعض علماء ویلي دي چې خرول د بریتو څه شي دي سنت دي ونصيب ذلك الى ابي حنيفه وصاحبيه او دا قول امام ابي رحمت الله علیه منسوب کړي دي او صاحبینو ته یعنی امام ابي رحمت الله په نسبت دي او صاحبینو په نسبت دي برید خرول څه شي دي سنت دي دا دویمه حواله شولا دریمه حواله زما پلاس کی رد المختار على الدر المختار چې کوم شامی په نوم باندې یادېږي هغه زما پلاس کی دا او دا جلد نهم او صفحه چې کومه ده 671 صفحه ده دی او کتاب الحذر والاباحه فصل في البيع فادغ ذکر فرمای بره د په متن کې وای چې په مشتبه کې دی وفيه حلق الشارب بدعه مشتبه لیکلي دي کوم چې جلال په حاشیه کې چې خرول د بریتو سدي بدعت هو قيل سنه او دا څه شي دي قیل به کې ویلي دي چې دا سنت دي یو خبره ضمنیه ده کوم فقه حنفي کې چې کله قیل راشي نو دا فزوع دلالت نه کوي بعضي خلک دا وایي چې قیل فزوع دلالت کوي خدا په فنونو کې دلالت کوي قیل فزوع فهمي پس غیر تمریض سره او پس غیر مجهول سره ذکر کول خدا په فقه حنفي کې ان فقه په کتابونو کې قیل قول چې کوم ده دا فزوع دلالت نه کوي په دې ماډل حواله لري په دې خبره باندې پوه شو نو دا بره عبارت شو وسلان دي امام شامی رحمه الله فرمایي مشى عليه في الملتقى وعبارة المجتبى بعدما رمز للتحاوي حلقه سنة خرول دبريت سري ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه والقص منه حتى يوازي الحرف الأعلى من شفة العليا سنة بالإجماع أو دا بيخير شون سر برابر ولا ولا شي بالكل ختم شي دا خو إجماع العلماء وسط سنة فيه بالكل شون سر کول څه شي په تبای کې تبا بالکل غجر له باسي کنه دا شون په ښکارا کې بالکل پکې د پوهې سم خماسي په شان شون له واچي نو دا په اجماع علماء باندې څه دي سنت دي البته خریلو کې چې کوم اختلاف شو د فقه حنفي اختلاف نه نور مذاهب سره دي او فقه حنفي د امام ابي رحمت الله علیه او د صاحبینو په نسبت باندې سنت دي په خبره پوه شوي دا شامی وا بل کتاب زما په لاس کې هغه فتاوا عالمگیریه فتاوی عالمگیریه چې دې تخلق څه شي وایي دې تخلق فتاوی هندیه هم وي ها فتاوا هندیه د دې پنځم جلد او صفحه د زما 358 دی وایي ذکرت تحاوی فی شرح الاثار امام تحاوی رحمت الله علیه ذکر کړی دی په شرح د آثارو کې یعنی شرح د معانی د آثار کې څه ذکر کړی دی وایي ان قص الشارب حسن ان قص الشارب حسن واړه کول د بریتو سدي حسن دي خان وتقصيره أن يؤخذ حتى ينقص من الأطوار والطرف الأعلى من شفة العليا دغه څه شي دي دغه هم چې کومه ده جایز دي او په شامي کې ذکر شول چې دغه شونډه به کار کول په اتفاق علماء سنت شو والحلق سنة خرولي سدي هو احسن من القص امام طحاوي رحمه الله فرمای چې دا خرولي نه دي خرول دا غوړه دي افضل دي د وړه کولونه خرولي څه دي
نو پس په انصاف پسترګو تکاته غواړي چې فقه حنفي څه شی وایي او د فقه حنفي مسیر پکې څه دی فقه حنفي د سو ویل چې والحلق سنتنا اولان بیا سوي چې والحلق سنه قوه احسن من القص خرولي د واړه کولن افضل دي همدار چا قول وهذا قول بحنيفه وصاحبيه رحمهم الله تعالى كذا في المحيط للسرخسي ومحيط د سرخسي کې هم دغه ذکر شوی دی چې امام بن رحمت الله علیه خرولو ته کوم دی احسن ویلی دي او دای غوړه ګڼلی دي د واړه کولن واړه کول نه څه غوړه ګڼي د اختلاف د واړه کولو د خرول امام بن رحمت الله نور ایمو سره چې کوم دی د افضلیت او د غیر افضلیت دی امام بن رحمت الله په نسبت باندې خرول افضل دي بالکل په بلیډ او پتری باندې والی سي عائشہ بسي وهذا قول بحنيفه وصاحبيه رحمه الله تعالى كذا في المسرسي دا تنروتلا چې زمون صفي حضرات الحمد لله دا عاملين بالشريعه حتى الوسع وحتى الامكان او دو هر یو خبره د خپل امام رحمت الله علیه هغه تقریبا عملي کړی دا لکه څنګه چې نور شریعت او قران او حدیث اقوال هغه په ځای باندې راوړي او عملي کړی دي په دې باندې زموږ د احناف علما او زموږ د خصوصا صفي حضرات په دې باندې نظر دی او فکر دی د عبارت هغه د نظر تیروتی دي ځکه دا خبره عملي کړی دا خپل بریتان خري اوس یو بل خبره په کې زميمه کومه لکه په یو بل خبره سیوا کو او هغه دا ده چې بعضی خلک د بریتان غټ پری دي خو د بریتو غټ پری خودلو غره هرگز معنی ده نه ده چې د لفاظ شونډه د خالی کړي شونډه به خالی کې چې په تو عام کې نه لګي خدا طرفونه غټول او د بریتو سره د غټ ساتل چې په سترګو د دشمن کې او په سترګو د کافر کې تر او عبدا کار شي نبي دا څنګه دا جایز دي کنه جایز دي نو په دغه عالمگیری کی پدی پسیلی کلی دی قالو لابد عن طول الشارب للغزات لابودی دستا د فارا د وګدولو د بریتانو نه کله چې تغازی د غازیانو د پاره جهاد کوونکو دوباره د طول الشارب بریتو وګدول دا ضروری دی ولی ليكون اوهیب فی عین العدو د فار دی چې دیو څه شي رعب ولا خکار شي پسترګو د چا کې د دشمن کې قضا فی غیایه دغه رنګ چې کوم د کتاب کې ذکر کړی دی خبره پوه شئ دغه رنګ دا عبارت په شامی کې هم ذکر شوی دی په شامی کې هم دا عبارت شته دی چې د غزاتو د پاره بریتان غټول دی د پاره چې ته په رعب ولا خکار شي دا څه شي دي ستاسو لپاره لا بودی د او ضروری ده په شامی کې هم دغه لیکلي دي چې قص الشارب فإنه سنة وتوفيره في دار الحرب للغازي مندوبنا او بریتان غټول په دار الحرب کې د پاره د غازی مندوبونه دا څه شي مندوب دي ليكون اوهیب في عين العدو د پاره د چې تار او عبداب ولا خکار شي پسترګو د چا کې د دشمن کې په خبره پوښي او دا صفحه هم چې کومه د شامی دغه نهم نمبر جلو او صفحه د شامی چې 168 کتاب الحذر والاباحه فصل في البيع په دغه ځکه چې کوم دا مسله امام شامی رحمت الله علیه هم ذکر کړي نو ټول خلاصه د خبردار شو په دې حواله د ما سره ډېر زیات دي خود بازي حکمو په بنا باندې تقریر او درس وردو نه دغه لګي درې حواله چې کوم ده د فرد منصف انسان ما پیش کړلې په دغه مختصر درس کې په دې باندې زیات حواله جات شته موجود دي چې برید خرول د امام ابن رحمت الله علیه په نسبت باندې دا احسن دي او سنت دي او چې پر شونډه په کار کړی شي ونه خرول شي دومره کټ کړی شي چې پر شونډه کار شي یو ګوره قص الشارب د چې دومره مبالغه پکې وکړي چې دا شونډه پکې کار کوي نو دغه په اجماع علماء باندې څه شي سنت دي او د امام ابن رحمت الله علیه په نسبت باندې عادت دغه قصنا او دغه مبالغه کول نه هم خرول افضل او احسن دي چې و خرول شي وشو دي مثلا وما علي الا البلاغ